بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، د بلدیاتي انتخاباتو وروسته زموږ لومبنۍ دغه مرکه ده د تحصیل میر سالار فیاض علي سره، او مرکه م ولې ضروري ګڼله چې کوم اقدامات یې اوچت کړي دي، کوم اواز یې پورته کړی دی. پکار ده چې موږ ټول د دغه اواز ملګري جوړ شو، ځکه چې زموږ د طبقې انسان دی او معاشرې له، دنیا له، پښتنو له د دې کامیابۍ یو میسج ورکړی دی چې دا بلدیات یا د صوبایي مرکزي الیکشن چې کمی دي، دا نه د ټوپک مارو والا جاګیر دی او نه د پیسو والا جاګیر دی. عام سړی خو چېرې کوشش وکړي، هڅه وکړي، نو مثال به چې کوم دی نو زه یم. نو دغه موږ سره په دغه ځمکه ناست دا د تحصیل میر فیاض علي دی. اگر چې د 55 کالو جدي جهدو د شمالي اشنغر د خلکو او دغه شمالي اشنغر د دومره کوشش وروسته چې کوم دی نو دغه تنګي ته یو مشر ورکه، د خپلې طبقې نه ورکه، د غریبې طبقې نه ورکه. په دغه الیکشن کې د فیاض علي سالار سره د سیمې خلکو ډېر کومک کړی دی او نن موږ په یو ځای کې ناست وو او دی را نازل شو او د دې نه مخکې عملګرو موږ سره خبرې کولې، نو هغه هم څه دومره نه دي، خو دغه الیکشن کې موږ منډې ترړې وهلې دي، نو قدر ورسره شته. اکثر چې دا سړی پاس شي نو دې لږ داسې اوچت شي، یو څو دغه اوچت شي، نو بیا راښکته کول ډېر ګران وي او تپوس نه کوي. نو اختیار خو لا شته دی نه. زه به هغې خلکو ته هم دا وایم چې تاسو به د تحصیل میر نه ډېر امیدونه وابسته او تاسو به دا مو چېرې ډېر تقریرونه یې کړي دي. نو بلکل یې تقریرونه هم کړي، په تقریرونو کې ویناګانې هم کړي، هغه ټایم کې اختیارات هم لیدل چې دا ټول اختیارات په زه وړم. نو د ټولو مخکې خو درغلي موږ دې ته ګورو چې تر نن ورځې پورې دغه ناظمینو کونسلانو خلف وانغسته، نو دا یو درغلي ده. بل چې کوم اختیارات یې ورکړو هغې کې ترمیم روان دی، وشو پکې، نو هېڅ قسمه داسې اختیارات نشته دی او دې ټیمه پورې لا خلف نه دی اخیستی شوی، خلف واخیستی شي. د هغې نه پس پم خو د ناظم صاحب دغه خبره چې د ځوانانو لپاره دغه سپورټس کمپلیکس چې کار کوم د سرویخ کار دی یا کوم د ډکون دپاره دا پیسې منظوري شوي دي، ولې د فایلونو ښکار شوي دي، ولې په دې باندې نه لګي؟ دغه سپورټس کمپلیکس کې دا ګیټونه تر اوسه ولې ونه لګېدل؟ په دغې باندې نظر دی. ورسره په پبلیک هیلث باندې اریګیشن محکمه چې صرف محکمه ټیمې اکثریت خلکو ټارګټ کړی، دا ناظمین هم راغلي، دا هم راغلي، د دې ملازمین هغه رایستله. دی یو جدوجهد دی، په سیمه کې د ونو کرلو یو کردار روان کړی دی، غم خادی روغې جوړې چې کوم دی هغه یو کردار روان کړی دی. بل مامزی قومي جرګه چې کومه غونډه کړې وه، د هغوی کومې خبرې وې، د هغوی دا خبرو سره ملګرتیا کوي چې دا خبرې د خبرو د لارې خلکول دي. او د ناظم صاحب دغه خبره زما خوښه ده، ځکه چې ډېرو خلکو سره به دا یاري چې یاره دی خو د کیسانانو نه دی، نو صرف کیسانانو له منډه وي. نه، موږ خلکو ووټ نه دی ورکړی، موږ چې اوس په کومه سیمه کې ناست یو. خو دا میزا ډېر خلکو ته هم زه دا وایم چې د دې ګریوانې نه ویشي، د تنګي خلکو ته هم ویم، د شیرپو خلکو ته هم ویم، د زیم خلکو ته هم ویم چې بالکل اختیار ورسره یي، نو د حق تپوس ته کولی شي. د ده سینه چې کومه را ګریوان چې کوم دی هغې ته ستاسو رسایي اسانه ده او دی پې خوشحالیږي. نو دا یو ښه خبره ده چې خوشحالیږي پې. نو دی وایي چې یاره د چا 5 جربه 3 جربه 10 جربه دا کم یا ډېر خانان دي زوال سره مخ دي چې دغه لیبل پې لګېدلی، دغه خبره هم ختمو چې دا خلکو ته هم سمیلو شي او ورسره چې کوم دی خو په خبرو را سره څو خبرې ختموي، نو موږ دا خبرې ختمو. نو ډېرې ښې خبرې دي، روغې خبرې دي. کله هم د دغه خپل سیټ نه چې کوم دی د اختیاراتو ناجیزه پیدې خبرې نه دي. نو پکار چې دې خبرو یې موږ ملاتړ وکړو او چې رښتیا راځي نو د روغ کلي روان کړی وي. خو تاسو ته څوک د ناظم صاحب باره کې داسې څه خبره در رسي غوږو ته چې د ناظم صاحب خو دا میشن دی، سوچ دی، نو ډایرکټ ورسره رابطه کوئ. خو خان دی، غریب دی، څوک دی، ستاسو مشر دی، د مشرۍ پټکې ورته په سر دی، برداشت کوئ به، دا نه چې یاره دا خو زموږ د طبقې نه دی. د عزت او ذلت دا د الله لاس کې دی، دا الله ورکړی، دا قام په اعتماد کړی دی. نو مو تا خو د پسې ډېر پروپیګنډې وکړو او خبرې اترې وکړو، نو دا به بس وي. په کار ده چې مشري ورته ورکړې شوې ده، نو چې موږ د دې مشرۍ کې د ده ملاتړ جوړ شو، مخکې لاړ شي. خو کار یې ونه کړه، د خلکو زړه یې ونه ګټه،
راتلونکي وخت کې بل سړي له اختیار ورکړي. ناظم صاحب ډېره زیاته مننه کومه. ناظم صاحب ډیرو مسلو باندې خو بس تاسو نظر وي، خو دې وخت کې د سپورټس کمپلیکس دا مسله ده څنګه چې په تاسو ذکر وکړو دغه شانتې دلته کې پبلک هیلث اریګیشن کوم ځای کې د بریکر ضرورت دلته خو بریکر نشته، زموږ خو دا وړې زموږ د خلکو دغه مسلې دي. کوم ځای کې چې ضرورت نشته دلته 2-3 لګولې دي. بل دغه ملازمین اکثریت چې کم دنو یو ځای بل ځای کې کار کوي ډیوټول نه راځي. څه وایه په دې موقع باندې ورکلي درته هم د وخت راکولو؟ ډېره مننه جی، ستاسو یو جهان مننه چې موږ سره هم د ناڅاپي لیدنه وکړه. ستاسو ډېر مهرباني. اصل کې کار داسې دی چې اوسه پورې څومره محکمې دي، تاسو د سپورټس کمپلیکس ذکر وکړو، نو په کار دا چې دی له کم فنډ منظور شوی او کم ټیم کې دا منظور شوی دی، نو افسرانو لم په کار دي او زمونږ ایم پی ای ایمنیل هم دا په کاري چې یو سړی کار منظور کی، نو په کار دا چې هغې باندې ورشي د هغې چیک بیلنس وکړي چې کار ټیک روان دی ټیک نه دی روان. تاسو وکتل چیرې په هغې باندې کار ډېر په سسروۍ سره روان دی، او کله چې میدانونه آباد وي نو د هغې قام اسپتالونه ویجاړي، نور ډېر غلط کارونه کیږي. نو په کار دا چې موږ ځوانان دا یو د ورزش په دغه باندې او نور د بدن دپاره هم ښه دي او د ذهن دپاره هم، نو په کار دا چې موږ دلته د ځوانانو دپاره میدانونه آباد کو. دا تیار میدان دی، دې باندې پیسې منظور شوي دي، هر څه شوي د سرکار د طرفه، نو په کار ده چې دا دې کې اوس دغه کار وشي. او تاسو خبره د میرزا ډېر او د تنګي وکړه. تنګي زمونږ مشر رور دی، ځکه چې زمونږ د تحصیل د ټولو نه غټ بازار دی. نو په کار ده چې ډومبی کار کیږي چې هغه موږ په تنګي کې وکړو او شروع موږ د تنګي نه وکړو. او زه موږ چونکې طبقاتي سیاست کوو، نو دغه خبره نشته چې یاره میرزا ډېر او تنګي او دلدار ګړی او دغه ځایونه موږ د پنجاب چې دی که د سند دی که د چین دی چې غریب دی زموږ د طبقې نه دی، زموږ رور دی. الحمدلله اوسه پورې خلکو اوټونه ګټلي، بیا د چا زموږ غریب خلکو مبارکۍ ته هم نه دي ایثار شوي او تلي دي اسلام آباد ته. موږ به د خلکو ته د ناظمۍ چل خایو چې ناظمي خلک داسې کوي او دا خلک به انشاءالله په دې خپل اوټ باندې خپیمانه نه وي او دوی به ووایي چې یاره موږ اوټو صحیح استعمال کړی دی. ځکه چې زموږ په علاقه کې بیا خاص کر تحصیلي تنګي کې ډېرې زیاتې مسلې دي. اوسه پورې چا هم د اجتماعي مسلو د حل کولو کوشش نه دی کړی. هر سړي دا کوشش کړی دی چې ایم پی ای مینیله تللی دی او خپل درخواست یې ورته مخې ته ایښی، اجتماعي کار چا نه دی کړی. نو موږ به کوشش دا کوو چې موږ به اجتماعي کارونه کوو. موږ به دا کوشش چې یو میګا پراجیکټ راوړو، د سړک د نالۍ د دې سیاست نه واوړو. زموږ په تحصیل کې یونیورسټي نشته، کالج نشته، اسپتال هغه شان نشته. د تنګي اسپتال که تاسو هغې حالات وګورئ، تاسو که د هغې د بیډونو هغه اسپنج وکتو نو په هغې کې چینجي شوي دي، سړي لتې الټۍ ورځي چې هلته ورشي. نو دغه خو زموږ د اسپتال حال دی. دا ولې چې د دې د تپوس څوک نشته دی. هر سړی که سرکاري سړی هم دی بس دې ته په انتظار دی چې په یک تاریخ به تنخواه راځي او زه به تنخواه علمه. د چا د قام د بچي غم ورسره نشته دی. په کار دا چې هر سړی خپله ډیوټي وپېژني او دا به ځان له سرکار به هم کوي. خو که زه په اریګیشن کې یم چې زه خپله ډیوټي وپېژنم، که ته په ایجوکیشن کې چې هغه خپله ډیوټي وپېژني او هر سړی د قام بچی خپل بچی وګڼي، نو دا کار به هله ټیک کېږي. د اوسه پورې چې څه شوي دي هغه شوي دي. زه نه په خپله غلط کار کوم. هر سړی څنګه چې الف خان ویلي تاسو ما د ګریوانه نیولی شئ، دغه شان د هرې محکمې سړی به خپل کار کوي. که یو سړی غلط کار کوي موږ د هغه ملګري نه یو، د هغې خلاف به موږ ایکشن الو او عوامو ته موږ اپیل کوو چې داسې په پټو سترګو ژوند مه تېروئ. که یو سړي کې غلطي وینئ نو په کار ده چې هغه تاسو په ګوته کوي او په دې کې به اهم کردار ستاسو د میډیا وي، ځکه چې میډیا د قام سترګې او غوږونه دي. کله چې دا بیداري نو قام هم بیداري. نو موږ هم تاسو ته دا وایو چې تاسو اجتماعي مسلې راوالئ او یو سړي ته خپل کار ور په ګوته کوي، نو دا به ډېره بهتره وي. ځکه چې د عامو د صفتونو نه او د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. که ته یو د عوامي مسلې
او هغه ته راوچته کړه، نو دې کې بر سره موږ هم ملګري، عوام به هم در سره ملګري. او بیا یو ځل دا وایم چې تاسو په معاشره کې د بدلون راوستو دپاره، په معاشره کې د غلطو کارونو ختمولو دپاره میډیا به اهم کردار ادا کوي. ناظم صاحب تر اوسه خلف نه اخیستل دې نظام ته څنګه ګورئ او د خلکو د نه ډېر امیدونه وابسته دي، نو هغوی ته څه میسج ورکوئ؟ یاره جی موږ خو په دې باندې ارینی چې لکه دوی اوسه پورې څه مسله راله چې دوی حل پلیټ کړی دی، خو چونکې د دوی د خپلې پارټۍ هغه شان کسان پاس نه شو، نو دوی به اوس دغه لم لیټ کوي چې یاره د قام په دوی باندې کم اعتماد کړی دی چې دا قام او د دوی منځ کې موږ یو فاصله راولو، د دې نه موږ دا خلک خفه کو. خو اوس شکر الحمدلله تعلیم یافته خلک دي، هغوی په دې باندې پیږي چې مطلب دا مسله د کم ځای نه ورانه ده. نو موږ یو ځل بیا اپیل هم کوو چې یاره تاسو دا کم الیکشن کړی دی، نو پکار دا وه چې د اوسه پورې حل اغستی شوی وي، که دې نه نور هم لم لیټ کېږي، زما د نورو ناظمانو سره هم رابطې دي، نو په دې باندې به موږ احتجاج هم کوو، ځکه چې په پاکستان کې تا له خپل حق څوک په خپله خوښه نه درکوي، خپل حق به دوی نه په زور باندې اخلي. نو دې ته خبره مه سازوئ چې یاره موږ احتجاجونه شروع کړو. نو ستاسو چې کومه پالیسي مهرباني وکړئ، یو کار چې یو سړی کوي هغې ته مخکې پلانینګ وکړي. تاسو مخکې یو څه ویل اوس بل څه وایي، نو مهرباني دې وکړي چې په خپل قول و فعل باندې هغې باندې برقرار هغه وساتي، او کومې خبرې چې کړي دا نه ګڼي چې ستا د پارټۍ کس پاس نه شو، عوامو له چې کومه ګټه ځي نو که هغه ستا د پارټۍ او که زما په لاس باندې ځي، خو چې عوامو له ګټه ځي نو پکار ده چې موږ د عوامو د ګټې سوچ وکړو. فیاض علي سالیار صاحب، ستاسو د 55 سال 60 سال دغه جدوجهد نن شمالي اشنغر د تنګي تحصیل خلکو په تاسو اعتماد وکړو. عام طبقه د سیاست کې دا یو پرچار دی چې ټوپکمار، پیسو والا، ګاډي والا دا به راځي. دغه خلکو سوچ څه بدله راتلونکي وخت کې چې کوم دی الیکشن به د یو عام و خاصو خلکو کار دی او که نه عام سړی لکه ستا شانتې مخې ته راتلی شي؟ یاره جی زمونږ په دې پاس کېدو باندې په دې ګټه باندې چې دا خلک خوشحاله دي، دا په دې باندې خوشحاله دي، ګینې موږ به څه نوی کار ونه کړو، ګینې چې یاره زه به ډېر فنډونه راوړم د دې نورو ناظمانو. خو دا یو سوچ بدل شو چې یاره ګینې خان او نواب به پاس کېږي، د پیسې والا سړی به پاس کېږي، ټوپکمارو سړی به پاس کېږي. دا یو تاثر ختم شو. نو د دې نه بعد انشاءالله چې په خلکو کې یو وړه پیدا شو، خلکو یو اعتماد بحال شو چې او غریب سړی هم ګټلی شي او قام به هله ګټه عمومي چې زما په شان یا ستا په شان دغه شان غریب خلک دغلته مخکې کی، ځکه چې د غریب د مسلو دا غریب ته پته لګي، ځکه چې یو سړی په اوړي کې ایسي ته ناست دی، په ژمیو کې هیټرو ته ناست دی، د وړو ریټ هغه ته نه معلوم، د غوړو ریټ هغه ته نه معلوم، هغه په پټي کې کار نه کړی، د دیړیمار سخت هغه ته نه معلوم، یو سړی ته کور کې سودا ختمه شي هغه پریشانی هغه ته پته نه، کور کې ورته بیماری او د سره پیسې نه، نو دغه سختې په دغه خلکو نه دي تیرې شوي، موږ باندې دا سختې تیرې شوي دي. او الحمدلله موږ چې د کمې ورځې نه پاس شوي، موږ په دې ټوله علاقه کې ګرځو، که د چا د روغې جوړې خبرې، که د چا د تانې تحصیل خبرې، او موږ په تنګي تحصیل کې غټه مسله موږ انشاءالله چې حل پوالو. یو خبره زه دا اډ کومه چې موږ حل پوالو، نو موږ ټولو دلته چې کم خانان دي هغوی ته اپیل کوو چې راشئ او موږ سره کښېنئ، دا خبرې به موږ د خبرو په ذریعه باندې حل کوو، په جګړو باندې او په جنګونو باندې خبرې نه حل کیږي. په جنګ کې ستاسو هم تاوان دی، زمونږ هم تاوان دی. زه ځان فریق کوم نو زه به انشاءالله دلته موږ دا نه وي، بعضې داسې خلکو سره هم زیاتی کېږي چې د هغه 2 جیره به 15 جیره به پټي موږ په دې خانانو کې مینو. داسې خلک پکې شته چې هغوی خوارانو ماښام له د ډوډۍ درک نه لګي، او د کسانۍ په نوم داسې خلکو ته پټي ګیر کړي چې هغه کساني کوي نو پته نه لګي د هغه په کومه پارټۍ کې دی، خو د کسانۍ په نوم کساني چې دا بدنام کړی م داسې خلکو دا چې منګه مزدور کسان پارټي اصل کې د ظلم خلاف ده، دا د پټو پارټي نه، د پټي خو پکې یو ایشو او یو ایشو وراله، او اوس نه دومره پټي شته چې منګه خلکو باندې تقسیم کو. ځکه چې د ما پرونه مغه تقریر کې دا خبره وکړه چې د میراث کسان هم لږ زامني نو ایله د کورونو ته هغه دغه خبره راغلی ده. نو
دلته چې ظلم کیږي موږ به د هغې خلاف یې هغه که خان سره کیږي هغه که د کسان سره کیږي خو موږ ډېر په عاجزانه دوی ته اپیل کوو چې راشئ تاسو 2-4 کسان به شي 2-4 به زمونږ د مزدور کسان پارټۍ شي د دې کسانانو نه به شي او په دې کې به کینو د خبره به وکړو بیا به موږ ګورو که خان زیاتی کوي هغه ته به وایي چې تاسو زیاتی کوئ او که کسان زیاتی کوي نو هغه ته به وایي چې تاسو زیاتی کوئ موږ به د زیاتي ملګري نه یو موږ به د ظلم خلاف یو زموږ د مامزه قومي جرګه چې جوړه شو خو دوی راشي تاسو سره کینی خبرې اترو کې پړه باندې سوي داسې بالکل جی زه موږ دوی ته بار بار وایو چې زما د زړه او زما د حجرې دروازې به دوی ته 24 ګنټې کولاوي د دوی به زه د دې عامو خلکو نه ډېر زیات عزت کوم دوی چې ما له راځي ما سره کینی معززه خلک دی بالکل به دوی سره موږ خبره کوو ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو فیاض علي سالار سره ډېر زیاتې خبرې دي او موږ وو چې ډېرې زیاتې خبرې ورسره وکړو خو بیا پروګرام اوږدېږي او تاسو بور کېږئ انشاءالله چې بله موقع کې هم ګیرو نو هغه تسلسل سره به دا خبرې کوم سوالونه چې هغه به ساتو دوی چې کومې خبرې وکړئ نو یو خو په دې وخت کې په صوبایي اسمبلی کې موږ داسې خلک لیږلي دي چې ریکارډ یې جوړ کړ 13 کال چې کوم دی 32 کسانو خبرې نه وې کړې او دې پرې چې کوم دی د شپېتو نه زیات وختل نو دا چې کوم میسج ورک هغه خلکه چې هغه خبرې کولی شي فیاض علي سالار کې داسې کار دی دا کردار دی پکې چې دی هر ځای ته ځان رسي خو ځان به پکې ان کوي او خبرې به کوي خبره غلطه کېږي غصې کېږي خو هغه میدان کې به خبره کوي نو دا یو ښه خبره ده دا یو ښه سیاسي بل زه کتونکو ته دا وایم چې دې وخت کې هېڅ قسم اختیار یې نه دی ورکړی تر دې وخته پورې خلف نه دی اخیستی تاسو خو ولې د مشرۍ پټکې ورته ورپسر کړه د ستاسو دغه مشري مني د ستاسو دغه ښېګړې مني تاسو له کوڅه په کوڅه درځي ګرځي شکریا مدا کوي خو دا خبره ذهن کې کېږي خو ستاسو ذهن ته څوک وایي چې یاره مړه هغه سړی هم پاس کړه خو موږ له نه د ایس ایچ او نه تپوس کولی شي نه د ډي سي پي نه تپوس کولی شي تپوس به ترې کوي ستاسو په مشوره به ترې کوي او ستاسو په ملاتړ به ترې کوي چې تاسو ورپسې شاته یې نور اختیار مختیار نشته د دې نظام او د داسې قسمه خلکو د ناکامه کېدو به کوشش کیږي دا خبره زه په دې کوم چې کتونکو زما سوچ اجتماعي دی زما تنګي تحصیل له چې څوک کار کوي زه یم چې زه یې په سر وګرځوم هغه چې هر څوک وي انفرادي سوچ کله هم نه کوم چې زه به ناظم صاحب تو یم چې زما کار زما ورسره د 98 مې نه تعلق دی ټول الیکشنو شو خو هم نه یم ورغلی نه مې ورله کورج ورکړی دی نه یې حجرې ته ورغلی الیکشن نه پس مې ورته څه خبرې په ګوته کړي دي خبرې مې راسره منلي دي غلطۍ به کېږي او دا چل به صرف دغه خلک نه زده کوي دا خلک به مې زده کوي د دوی والد صاحب چې کوم دی سالار محمد شاه علي فرزند دی دا دلته کې په کم اوټونو قومي سټ بایللی و بیا ګوجر خان انقلابي ګوجر بیا امجد علي سالار دې ته پکې یعنې یو ورور ډاکټر دی په هغه باندې بیا خبرې اترې کوو عمران صاحب تاسو به کتلی وي نو په هغې ما مخکې هم خبرې کړي کتونکو خو زه خبرې اوږدو منو بیا زیاتېږي سوالونه ډېر دي چې ستاسو د کم ذهن سوالونه دي برملا دله جواب درکوي ولې چې وي غل نه وي د باچا نه مه یارېږه نو خبرې کوي نو ملاتړ به یې جوړېږو ښه دا رور را سره دی بسم الله الرحمن الرحیم زه د علف خان صاحب او د سالار فیاض علي ډېره شکریا دا کوم چې هغوی دلته راله او دا کومې خبرې اترې چې وې ناڅاپي مخلیدنه و هغه وشوله او علف خان به یې څه مسلې وې هغې هغه ته وړاندې کړئ او هغه به انشاءالله د هغې هر قسم حل روباسي او زه ستاسو ډېره شکریا دا کوم مننه صحیح ده ښه کتونکو تنګي خلکو ته دا وایم چې سپورټس کمپلیکس باندې ناظم صاحب ایکشن واخیسته او هغه اے ډي سي او ډي سي له چې کوم دی دوی به ځیم او ورته باقاعده ټیلیفونونه مو کړله چې پوري دغه کم په پایلونو کې چې دا کم پڼ دی د ډکونه دا زر تر زره په دې باندې ولګوه نو په دغې باندې مننه کوو چې ډېر زر ده چې دغه سپورټس کمپلیکس چې کوم دی د ځوانانو لپاره بحال شي مننه خوشحاله اوسئ